أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. سورہ ہود 111 نمبر آیات. پدې 111 نمبر آیات کی د کافرانو آخرنی احوال ذکر کیږي چې آخرت کې پر دوی سره سکیږي. الله تعالی و ان کل لما ليوفينهم، یقینا د ټول تبه خامخه پورا ور کوي ربک ربستا اعمالهم بدل د اعمالونو خپلو. د خلکو چې کم کارونه کړي د کارونو بدله ورته پورا میلاویږي. د مجرمانو ذکر دی. انه بما يعملون خبير، یقینا د الله په هغه سامان چې داخله کوي الله ته خبر دی. دا آیات مبارک چې د نبی علیہ السلام لپاره تسلی ده او د امت لپاره تسلی ده چې کوم خلک د اسلام په مقابل کې لګیا دي او ګستاخیان کوي، جرایم کوي، ناجایز کوي، بغاوتونه، مخالفتونه کوي او د خپل جرمونو نه ریوس کیږي نه. الله تعالی نبی علیہ السلام ته اول امت لپاره ورسته تسلی ورکړي چې تاسو خپه کېږئ ما. دغه ټول مجرمان چې څومره دي نو لیوفینهم ربک اعمالهم، پورا به ورکړي دوی ته رب ستا بدل د اعمالونو د دوی، یعنې ته به سزا خامخا میلاویږي، پاتې کېږي به نه. د خپلو اعمالونو په سزا باندې به لازم رسیږي. او که دنیا کې دوی ته کم مهلت او استدراج کې دوی اخته دي، دغه مهلت او استدراج دوی د فتح د ګټې علامه نه ده، بلکې د الله تعالی کلک او وعده راځي ته خپل د دې د اعمالونو بدله لازم ورکوي. لہذا دغه ستاسو دشمنان نه د الله دین دشمنان دي او الله تعالی کلک عزم کړی دی چې دین به انتقام لازم اخلي. انه بما يعملون خبير، یقینا الله تعالی په هغه سامان چې داخله کوي د مجرمان کوي خبير نو خبر دی. درد مخینه جملې د لپاره تاکید شو، دلیل شو چې الله تعالی دې ته پورا بدله د عملونو څنګه ورکوي، ولې ورکوي؟ ځکه چې الله تعالی د ټولو کارونو پورا خبر دی، چې خبر دی نو هغې بدله به ته میلاویږي. نو مسلمانانو له په دې غم کې پرېوتل نه دي پکار چې د اسلام دشمنان روغ رمټ پاتې شو، عذاب پرې رانغی، خراب نه شو، فلحال ساربه دي، خوشحاله دي، نو بس دا غم نه، بلکې دوی له صرف خپل دین باندې کلک کېدل او دین مخکې چلول پکار دي. د مسلمانانو اسلامي ذمہواري دا ده چې دین مخکې وچلوي، خلکو ته ورسوي، او کومه حد پورې د دین حصه میلاو شوي ده په هغې باندې کلک ودرېږي، په هغې کې چا سره سستي ونه کړي او د کافرانو په غم کې نه پرېوځي چې ولې هلاک نه شو، بلکې د هغوی ذمہواري په د وروستني آیت کې ذکر کېږي. الله فاستقیم، نو کلک شه، کما امرت، لکه څنګه تا ته حکم شوی دی. ومن او هغه څوک تاب معک چې توبې وکړله د شرک نه ستا سره دي. ولا تطغوا، او تاسو حد مه پار کوئ د اسلام. طغیان چې کوم دی تطغوا دا د طغیان مصدر دی او طغیان حدود کراس کول ته ویل کېږي چې حدونه کراس کې مخکې لاړ شي، خپل حدونه پرېږدي. تفسیر مال قرآن وایي چې فاستقیم ندی مصدر استقامت. استقامت څه ته ویل کېږي؟ یو څیز بیخي نیغ سیده نیغ ودرول دې ته استقامت وایي، او یو څیز نیغ ودرول دا کافي حد پورې ګران هم دي. تفسیر مال قرآن دې مثال ورکړی دی، وایي لکه دا ستنې شوې د بلډینګانو کومې ستنې چې دا ستنې چې کومې د دې خاص کم هوښیاران چې انجینران او د شیټرنګ ماهران چې کوم هغه به دې باندې پوهېږي دا ستن چپه دا ستن سمه ده. نو چې کله دا ستن ودرایي شیټرنګ ورته ټک وي، نو دې په هغه زاویې قایمه باندې د دوی اندازه ولګوي چې کوم ته اوښتې راوښتې خو نه ده. د هغې نه بعد دا ټک وهي کلکه کي او بس د هغې نه بعد دا ډکه شي، نو بیا خو کلک سیز دی ولاړې نیغ ولاړې. خو عام سړی دا نیغ ودرولې هم نه شي، دی عام سړی نه کږېږي چې څه په زاویه باندې پوهېږي نه هغه خطا کېږي، د هغه نه کږېږي. دا خو په جماداتو کې یو څیز نیغ ودرول دومره ګران شو. یو څیز مستقیل حرکت کوي او دغه د ژوند مختلف اړخونه دي، د عقایدو ځان له اړخ دی، د اخلاقو یې ځان لري، د عباداتو یې ځان لري، د معاشرت یې ځان لري، او در لپاره حدونه مقرر دي چې په دې حدونو کې بدن نه چلیږي، اخوا دې خوا کېږي به نه، په دې حدونو کې بدن نه نیغ چلیږي چې معمولي یو طرف ته کوږ نه شي وانه وړي. نو دا کار یقینا ګران کار دی، او چې ګران دی نو په دې وجه باندې کله سورې هود نازل شو، سورې هود کې دا ځګنې نازل شو. د دې نه سبق وروسته نبی علیه السلام په سر کې سپین یخته راښکاره شو. صحابه کرام ډېر په افسوس سره نبی علیه السلام ته وویل چې
ستا زندگی کسته چې ختمه شو او د بوډاتوب تر په تیزی باندې رواني. نبی علیہ السلام ورته ویل آو زه سوره یهود بوډا کړم او په سوره یهود کې دی بوډا دی آیات په ما باندې اثر وکړي چې فاستقیم کما امرت. د دین په لار کې دا ذکر او سیده وسیګه لکه څنګه ته حکم شوی دی او دا حکم ډېر ګران دی ځکه الله ما تعالی ویلي کما امرت څنګه ته حکم شوی دی. نو زه همیشه په تشویش کې هم جاسینا چې څنګه حکم شوی دی هغه کې رانه کوتاهی ونی شي. نو ځکه زما بسر کې سپین یخته شروع شو. د دې معلومی کې دا چې سوره یهود مضمونونه ډېر سخت مضامین دي. دین او د اسلام متعلق ډېر تاکید او سخت احکام دي. استقامت په دین کې ډېر اهم او ضروری شی دی. د دې کې استقامت کې چې کله کوتاهی کیږي نو داسې کیږي کله په عقایدو کې چې کله کوتاهی وشي استقامت پرې ښودل شي سیده لاره پرې ښودل شي. نو فرض کړه د اولیاء کرامو محبت نو بده کې یا افراط ته کوک شوی یا تفرید ته کوک شوی. کله چې استقامت پرې د استقامت کې مدته حال بکیږي یا بده چې افراط بشرو کې افراط چې د اولیاء کرامو سپکاوي ګستاخی بشرو کې. ډېر خلک توحید بیانوي نو وایي چې بس زما او پلان کې قبر چې کم دی نه قبر والا په لاټۍ معنی نه غوا مدامت یې سم نشي ویلې. نو ټیک توحید بیان کړي کې د قبرونو سپکاوي مکو مذاق موړه او ځنې خلک د اولیاء کرام محبت کې دومره مخکې لاړ شي چې باقاعده د هغوی عبادت شروع کړي سجدې ورته شروع کړي. دا اوس استقامت کې کوتاهي شو. استقامت کې یو ته کوک شوی یا بل ته کوک کېږي هغې د وجې نه افراط او تفرید جوړېږي شرک او بدعت جوړېږي او دغه شانه کې کله پکې د ګستاخۍ هغه کیفیت اختیارېږي. معاشره کې چې څومره خرابۍ راځي نو د استقامت د پرېښودو په وجه باندې کله چې استقامت کمزوری کېږي معاشره کې نوي نوي مصیبتونه راولاړېږي. دغه شان د دشمنۍ خپل معیار دی چې هغه شریعت ښودلی دی او د دوستۍ خپل معیار دی. هر یو څیز چې کوم دی په خپل حدودو کې دننه ساتل دا استقامت دی او په دې کې افراط کول کمې تفرید کول دا چې کوم دی نو دا استقامت پرې ښودل دي او دا د ګمراه کېدلو علامات دي. دغه شان په عباداتو کې په اخلاقو کې په هر یو څیز کې منځ لاره باندې تګ کول دا استقامت دی. اخوا دېخوا اختل راختل دا کګېدل دي او استقامت پرې ښودل دي. نو په امت کې چې څومره ډلې جوړېږي دا هم د استقامت د پرېښودو په وجه باندې چې څوک افراط ته کاږه شوي دي او څوک تفرید ته کاږه شوي دي. او الله تعالی ته منظور څه شی دی؟ صراط مستقیم ته منظور دی استقامت ته منظور دی. کما امرت لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی ومن تاب معک او هغه چا چې توبه ایستله ستا سره د شرک او د ګناهونو نه یعنی هغه سړی دم کلک وسیږي چې چا د ګناهونو نه توبه وکړي هغه دم کلک وسیږي سیده وسیږي او ته خپل هم سیده وسیږي په دې فلاره کې. نو باقی خلک نو باقی ورسو ګیله نه کوي کافرانو نو فاسقانو فاجرانو نو سو ګیله نه کوي. ولا تطغوا او حد نه پار کوه طغیان حدود پار کول ته ویل کېږي. نو حدونه پار کول د سید چې کم شرعي حدونه دی هغه پرې ده او دغه نه لګ مخکې لاړ شي چې مخکې زینو افراد او تفرید ولاري ته بیل شوی دي د دین نه یا افراد کې پرې وتل دي یا تفرید کې پرې وتل دي. انه بما تعملون بصير یقین الله تعالی په هغه سمانه چې تاسو یې کوي لیدون کې دي. نو چې تاسو یې نو تاسو استقامت ته وګورئ او استقامت پر خبرو په ټیم کې به تاسو گمراه شمارېږئ. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا او تاسو مایل کېږئ هغه کسان د ظلمو چې ظالمان دي. ترکنو دا د رکون نه اخیستلی شوی د رکونی مصدر راځي. رکون معمولی مایل کېدلو ته ویل کېږي ډېر معمولی میلان لکه چاته معمولی غونته کې سر راښکته کول چې کوم سړی ظالم وي. دغه شان تفسیر حسینی او درة الناصحین وایي چې ترکنو معنی د هم د معمولی میلان دی ته ویل کېږي د یو ظالم صفایي بیانول چې لکه دا سړی به دا کار به کړی خو دې کې ډېر ښه صفتونه نور هم شته او داسې صفتونه به کېږي داسې به کېږي یا د هغه جرایمو تعویلات کول چې دا جرم یې په دې نیت باندې کړی داسې نه دی کړی خو خلک خطا شوی دی جرمونو دپاره تعویلات کول دا د ظالم طرف ته مایل کېدل دي. دغه شان د ظالم نوم په احترام سره یادول سیب او د احصار او د احترام الفاظ ظالم ته ورکول دا د ترکنو مصداق. الى الذين ظلموا هغه کسانو ته چې ظالمان دي ظالم چاته ویل کېږي. ظلم تعریف چې کوم دی نو تفهیم القرآن والا داسې کړی دی چې حقدار ته حق نه حواله کول دا ظلم دی دا اعلان تعریف دی. بیا حقونه چې د ټولو اولني حقونه به باندې الله تعالی دي
او په د الله تعالی په حقونو کې د ټول نه مخکې توحید دی. نو توحید منل د ټول نه اولنې حق د الله تعالی په موږ باندې دی. توحید نو وروسته د دین او د شریعت تمام احکام منل د الله تعالی په موږ باندې حق دی. دینه بعد د مخلوقات حقونه دي. او مخلوقات داسې دي چې بچا باندې ګاونډي حقونه، بچا د خپل اولاد حقونه، سوچ ساروي ساتي دغه سارو حقونه به مالک باندې برته دي. څومره حیوانات چې په کور کې دي دغه به مالک باندې برته حقونه دي. د خپلوانو حقونه، د معاشري د خلکو حقونه، د هر چا جدا جدا حقونه شته. نو هغه انسان چې په دې حقونو کې اول سر کې ډېر لوی ظالم دی، مشرک دی، توحید قائل نه دی، یا توحید منل دی لیکن د اسلامي احکامو پابندي نه کوي، اسلامي احکام پابندي ضروری نه کوي. نو څه چې د فاسق فاجر سړی دی، ښکارا شکل داغي، صورت داغي، خبري داغي، کردار ناسته پاسته داغي د اسلام مقابل کې دی، مخالف دی، نو دا هم ظالم دی. هغه سړی چې داغه په ذمہواری کې حقونه شته، د خلکو حقونه شته، د مخلوق حقونه پی دي، نو د حقونه یا لږ دي یا ډیر دي، یعنی یا د ډیرو خلکو مشر دی، د ډیرو مخلوقاتو مشر دی، د وطن او د ریاست مشر دی، او یا د علاقې او د کلی او د کور مشر دی. نو چې څومره غټ دی دومره زیاته ذمہواری، څومره چې کچېره دومره کمه ذمہواری. خو دغه دې باوجود چې څومره ذمہواری د بسر باندې ده، حقدار د حق نه واله کوي، بلکې چاته اواله کوي، چاته نه واله کوي. د انسانیت د مخلوق حقونه شو. نو بده کې چې ظالم څوک شو، هر هغه سړی چې حقدار ته حق نه واله کوي، خو که د الله تعالی حقونه دي، که د مخلوق حقونه دي، خدای پورا خلکو ته نسپاري، بلکې یې بیخي نسپاري، یا ځینو ته سپاري، ځینو ته نسپاري، فرق پکې کوي، او حقونه ټول یو شان کې دي. په دې صورتونو کې دا سړی ظالم شو. او چې ظالم شم، دې ظالم ته به ته مایل کېږي. نو څنګه نه مایل کېږي؟ داسې سړي دپاره به د احترام الفاظ نه استعمالوي، لکه څنګه چې دورة الناصحین لیکلي دي. په هره ژبه کې د احترام خپل الفاظ دي. زمونږ په دې ژبه کې خلک سیب ټکی استعمالوي، سر ټکی استعمالوي، محترم ټکی استعمالوي. نو د داسې خلکو دپاره داسې الفاظ استعمالول ناجایز دي او منع دي. دغه شان ظالم ته سر ښکته کول دا هم ناجایز دي، او د دې آیات مصداق دی، ولا ترکنوا چاته سر هم مخکې ظالم ته سر ښکته کوي، ظالم خبرې به ځان باندې منافظوي. د دې نه وروسته چې کوم دی دا رایت حاصل شو، دې ته مایل کېږي. نو د دې نه خود به خود باندې ډېرې خبرې په خپله معلومې شوي. څه مطلب؟ یعنی چې کله ظالم ته دومره معمولي مایل کېدل جرم دی، نو په خپله باندې چې سړی ظلم کوي، دا به څومره غټ مجرم وي. یو خبره دا شوه. دویمه دا ظالم دپاره ته صرف د احترام الفاظ نه شي استعمالولی. هغه د احترام دپاره به پاسېږي نه چې را روان دی، ته پاسېږي چې صیب را روان دی، نو دومره ورته پاسېدی نه شي، دومره معمولي احترام یې نه شي کولی. نو هغه سړی چې د ظالم لاس پې جوړ شوی دی، د ظالم دپاره سپایانې بیانې مسلسل لګیا دي، ښه ناجایز ولا جایز ثابتوي، او دا شانه کې ډېرو ناجایزو تعویلات ورله کوي، او مسلسل شپه ورځ په ځان باندې یو کله د دې سړي په سهلي. نو دا ټول نو په لویه سطحه باندې مجرم دی. چې معمولي میلان جرم دی، د ظالم صفایي بیانول او ظالم بزرګ ثابتول، دا خو ټول نه غټ جرم شو. د دې واضح مثال چې کوم دی د فتح مکې کې د نبی علیه السلام هغه سیرت او هغه کردار دی. چې کله مکه فتح شوه، نبی علیه السلام اعلان وکړ چې کوم خلک اسلحې کیږي جنګ نه کوي، او ځوانان خلک دي، او جنګونه د مکې نه کړي دي، لیکن په الحال د فتح مکې نه وروسته د ابو سفیان په کور کې پناه واخلي، د ایمان اظهار وکړي، خپل کورونو کې کینی. نو دغه کسان چې دي، نو دغه باره کې زما اعلان داسې دی، هغه الفاظ استعمالوم چې کوم یوسف علیه السلام خپل وروڼو ته استعمال کړي چې لا تثریب علیکم اليوم، نن به تاسو باندې به هېڅ تجاوز هم نه کېږي، تاسو ما معاف کړي، تاسو باندې زما هېڅ هم نشته. البته ویل هغه خلکو چې خپلې ژبې خپلې خولې مسلسل د اسلام په خلاف کې استعمال کړي دي، غلط نشریات یې کړي دي، غلط اشعار یې ویلي دي، پراپیګنډې مشورې کړي د اسلام خلاف، او د اسلام د بنیادي خلکو خلاف، د صحابه کرامو د نبی علیه السلام خلاف. ول دغه نشریاتي خلک، دغه ناجایز صحافت او دغه ناجایز میډیا والا خلک، ول که دا توبې مباسي او دا ایمان هم راوړي، او دا د خانه کعبې غلاف ونیسي، د خانه کعبې راتوره پرده ونیسي او توبې مباسي، خدا خلک د ماف کېدو قابل نه دي. ول دا خلک د حرام د حدود نه بهر کړی شي، او د دې نه دي سرونه کټ شي. دا څوک هم چې ویل دي، معلومیږي دا چې دا لوی جرم دی، غټ جرم دی، د ماف کولو قابل جرم نه دی، دومره لوی جرم دی. صحابه کرام چې مکې ته داخل شو حرم ته، واقع داسې کسان دو بیا موندل، یو شاعر دی، بل کس دی، او دوی هم هغه کارونه کول چې بس ګڼ او محفل به یې لیده ځان به یې رساو،
او د نبی علیه السلام خلاف یې دروغ قصې کولې، دروغ نشریات پرې کول، الزامات پرې لګول. دغه شان صحابه کرام باندې به خراب الزامات لګول او دې دپاره چې اسلام بدنام شي، د اسلام بنیادي ستنې بدنام شي. نو صحابه کرامو دې ونیول چې ستاسې احوال مونږ ته نبي علیه السلام د مخکې نه بیان کړل چې دا ماف کولو خلک نه دی. خانهګاهي خلاف یې اخلاص کو، د حرم د حدودو نه بهر ویوړل او د دین سرونه کټ شو. دې نه معلومیږي دا چې په ظلم ظالم ته مایل کېدلو کې د ټول نه غټ کردار د هغه چا د ظالم سپورټر جوړیږي، د ظالم دپاره صفایانې بیانوي، د هغه ناجایزو دپاره پانې ټک وهي او مضبوطوي یې، نو دا ټول نه غټ ظالم دی او لوی مجرم دی. او دا هغه جرمونه ده چې خلک عام طور جرم نه ګڼي. خلکو خیال دا دی، خلک پښتو کې داسې وایم چې مړه به دا خبرې د بیل پسې نه راځي، حالانکه به خبرو پسې ډېر غټ بیل راځي، ډېر غټ لوی جرم دی چې خبرې ناجایزې وي، خرابې وي، نو جرم به وبال هم ډېر زیات شمارېږي. الله تعالی وایي فتمسکم النار، نو وبرسېږي تاسو ته اور د جهنم. دا فتمسکم النار در ظالمانو سره نه دی متعلق چې ظالمان تر اور رسېږي، ظالمان خود دي هغې باره کې بحث نشته، لیکن کوم سړی چې د ظالم چمچه جوړ شوی دی او د ظالم دپاره سپورټر جوړ شوی دی او د ظالم احترامات کوي، هغه کسانو باره کې الله وایي فتمسکم النار، تاسو ته به ورسېږي اور د جهنم. نو فتمسکم النار دا د مایل کېدلو والا سزا ده، دا د ظالمانو سزا نه ده، هغه خبره په خپل ځای باندې پاتې ده. وما لکم او نه به ستاسو دپاره من دون الله د الله نه بغیر من اولیاء هیڅ قسم دوستان چې ظالم حمایت یې وکړه الله تعالی جهنم ورته واچولې. نو جهنم ورته راچول نه وروسته به دې ته معنی شي چې زما هغه ډله به راشي ما به خلاص کړي، هغه قیادت هغه مشران به مې راشي چې چا صفایانې مې کړي دي، چا دپاره مې چمچې لګولي دي، ما به خلاص کړي. نو الله تعالی وایي دغه تمه چې ونه کړي ستاسو دپاره به د الله نه بغیر هېڅ قسم دوستان هم را پیدا نه شي. او چې کله دوستان نشته نو ثم لا تنصرون، بیا به هېڅ مدد هم نه کېږي، چې دوست نه وي نو مدد به د کوم ځای کې نه راشي، مدد خو راځي نه بیا، نو مددونه هم نشته.